السلام علیکم زما ګرانو پښتنو مسلمانانو ورونو. ملت سهارا فاونډیشن د خپل علاقې د یتیمانو حوالې سره نن مرغی چې علاقې ته موږ راغلي وو. علاقه ډېره لږه دی خو د یتیمانو رشو کې ډېره زیاته دی. ابدي ډېره لږه دی خو د مو علاقې کې مو ته یتیمان ډېر زیات نظر ته رسي او دا هغه یتیمان دي چې دا د نورو علاقو یتیمانو نه مختلف دي. دا هغه یتیمان دي چې دا تربیات نه لري. دا هغه یتیمان دي چې دا د اول مستقبل دپاره بچي دپاره دوی تعلیم ماحول نشته دی. دا هغه یتیمان دي چې د خوراک کمی سره سره تربیات کمی هم دلته دی. او یوه ژوندي معاشره هغه وي چې هغه ته پرژلې دپاره امبولینس وي. یوه ژوندي او ښکلې معاشره هغه وي چې کومې معاشرې کې د پرژلې دپاره د ډیلیوري کیس دپاره د وینې بندوبست کیدلی شي. او زه یم چې یوه ژوندي او یوه ښه معاشره هغه وي کوم کې چې د یتیم دپاره د تربیت دپاره سکول وي. کومې معاشرې کې چې د یتیم د خیال ساتنې څوک وي. کومې معاشرې کې چې د یتیم د خوراک څښاک سره د هغه تربیت والا هم فکر والا څوک وي. زه د خپل علاقې هغو ټول بااثره خلکو ته زه د ما اواز اورېدونکو هغو هر یو هغه بنده ته هر یو هغه بزنسمین ته هر یو هغه سړي ته یو زه اپیل کوم چې دا هم ورسره په غوږ کې یو محمد ناست دا هم د چا بچی دی او ته یقین ولره چې دې ته د اختر دپاره او دې سره د یعنې د بوټانو بندوبست هم نشته دی. کپړې ډېره وړیا خبره دی. دې ته به خوراک یا میلاویږي یا نه میلاویږي. که میلاویږي کم به میلاویږي. د اختر خوشحالي دې هغه شی نه دی لکه څنګه زه خپل ورور دپاره لرم لکه څنګه ته خپل بچي دپاره لرې. د دغه یتیم مستقبل نشته دی. د دغه یتیم مستقبل دپاره د خپل مور ته د راوړنې څه سوچ نشته دی. هغه وجه دا دی چې د مو علاقې کې دغه یتیم دپاره تربیت دپاره سکول نشته دی. او ملت سهارا فاونډیشن یو سوچ لري یو پیغام لري د هغو خلکو دپاره چې څو په خپل علاقې کې یو د یتیمانو دپاره یو سکول جوړ کړو چې په هغه کې مو د یتیم دپاره د رهایش بندوبست کولی شو. چې هغه کې مو یتیم ته یو ښه تربیت ورکولی شو. چې هغه کې مو یتیم د یوې مور دپاره د یو ښو یتیم د لوی کونې یو بندوبست لرلی شو. هغه یتیم چې هغه معاشرې کې د چا دپاره بیا تکلیف نه وي. هغه یتیم چې هغه د معاشرې دپاره بوج نه وي. یو داسې یتیم جوړول غواړو چې هغه د معاشرې دپاره یو د فخر خبره وي یو د خوشحالي خبره وي. یتیم هم د ما معاشرې کې افسر جوړېدلی شي. یتیم هم د ما معاشرې کې استاد جوړېدلی شي. یتیم هم د ما معاشرې کې ښه سړی جوړېدلی شي. هر کله چې کله دو دپاره موږ هم یو سوچ ولرو. زه ټولو هغو خلکو ته یو اپیل لرم نن څه ما سره چار چاپېره څورې دا یتیمان اوسي یقین ولره ډېر معمولي شی مو راوړی خو په مخ باندې څه ما ته کومه خوشحالي محسوسېږي نو زه غواړم چې زه خپله کپړه ځان ته ولکم زه په دغه یتیم کې وکړم. ما خپله هم دا جذبه دی چې ما کومه کپړه کړې دی زه به ورپسې کوم د هغه کپړې چې څو پرې دغه کې ما کوم یتیم پاتې اخته یې ونه رسم. ما هم ځان سره وعده کړې چې زه به په اختر کې هغه بوټان نه استعمالوم چې څو پرې محمد غنتې وړکي ته مو بوټان یې ورکړي. نو دا د مو هغه معاشره دی چې دلته د یتیمانو ډېر زیات تعداد دی. خو بدقسمتي سره یم که چیرې زه خپل بچي ته تعلیم ورکړم که چیرې ته خپل بچي ته تعلیم ورکړي که چیرې د مرغۍ چیني والا هر یو سړی مالدار سړی خپل بچي ته تعلیم ورکړي او دغه یتیم ته یې ور نه کړي نو تا بچی محفوظ نه دی.
تو بچای روغ بچای نشي جوړېدلی څو پرې چې تو چڼ ګوار کې خپل یتیم تو سره روغ نه شوی څو پرې چڼ ګوار کې تو سره یتیم خوشحال نه شوی ما ته خو په دې باندې ثواب ملویږي چې زه د یتیم په سر باندې لاس مې تیر کوم دې ثواب خو که زه یتیم ته د تربیت بندوبست وکړم نو زیان دا د ما دپاره او د ما عمل دپاره او د الله او د الله رسول خوشحالونې دپاره دا ډېره غوټه خبره ده په څو چې خپل علاقې کې خپل یتیمانو دپاره د زړه نه د اخلاص نه ډېر څوک ډېره مننه خوشحاله باد